یرمی و یسمو رندیتا و کنیتا. نننی حدیث کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک دا علم تذکرہ کئی چې دومره علم په هر مسلمان نارینا او زنانه باندې فرض دی چې دی په 24 غنټې روزمره زندگی تیرولی شي. موږ وایو هلکه علم څه کې مړه بس ناظره مې ووې په بچي مې ناظره ووې بس دا کافي ده په دې چرته کار کیږي. دومره علم زده کړه به کې چې تا ته د 24 غنټې د روزمره د مسایلو پته لګیږي نو د هغې دپاره به ته په درسونو د علماو کې کښېنې، ته به تبلیغ کې وقت لګې، ته به مجاهدینو سره وابستګېږي او ته به د صوفیانو د بزرګانو په صحبت کې ناسته کې الله به تا ته علم راځي. دا علم د ځان له شی نه دی چې ځان له کتاب کولو کو ځان له قرآن کولو کو کښېنه، په دې باندې نه قرآن زده کېږي نه علم زده کېږي. یاد ساته وی مودودی علامہ مودودی یادیږي، ابوالعلا مودودی د استاد نو د بزان له ناستو کتابونه کول خو د دنیا گمراه ترین انسانو د هغې وجه دا وه چې ځان له به کتاب کته او ځان له به قرآن کولو کړی چې جي زه حفظ کومه او زه کتاب ګورم. دا د دې کار نه دی. یو سړی و یره جي بغیر د استاد نه په حدیثو پوهېږم خلکو ته ښه بس یو پیری مونځ ته ودرېد سپی ځان ته د سپي کوترې بچي ځان ته مې ایښې و بس نښتې و مونځونه به یې کول نو بس سپي به ترې کله په جومات کې یو خوا منډه کړه ده به په سپي پسې منډه کړه. چا ته تپوس وکړو ظالمه جومات ته د کوترې راوستې دی هغو ته په حدیثو مې عمل کړی دی. نبی علیہ السلام فرمایي لا صلاة الا بحضور القلب، نه کېږي مونځ مګر په حاضرېدو د قلب سره. صحیح معنی قلب یو قلب دوه ټکو والا قلب د چته دا معنی کړی و چې لا صلاة نه کېږي مونځ الا بحضور مگر په حاضرېدو قلب یو دا دوه ټکو والا قاب ته غټ قاب چې ورته مونږ وایو، یو دا بل قاب ته دا کرښې والا تاسو به قاعده چا ویلي نو دا غټ قاب دا دوه ټکو والا چې کوم قاب ته هغه قلب ته ویل کېږي، زړه ته ویل کېږي چې زړه دی په مونځ کې حاضر نه نو مونځ نه کېږي. او هغه بل قاب چې کې نو هغه سپي ته وایي. دله د قلب معنی نه ورته چې دا څه ته وایي. د ډکشنري کولو کړی د ابل کاپ یې کتلی دی هغې کې لیکلي و سپی به دی چې به جومات ته راغی ځان سره به یې کوترې ګرځو چې نبی علیه السلام وایي چې مونځ نه کېږي مګر بغیر د کوترې او د سپي نه. چا ورته وایي ظالمه دا تباه و برباد چې دا څه کې علم ته کښېنه چې په مسله باندې پوه شي. د ځان نه چته سړی په علم باندې پوهېږي. نو د علم دپاره نبی علیه الصلاة والسلام مبارک وفرمایل علم یو قوت والا وي. العلم قوه، علم قوت والا شی دی. یا العلم نور، علم رڼا ده. تا ته یو جلکي ویم د علم مړه تا ته خو په دنیا کې مال ډېر ښه ښکاره کېږي، ته خو ملک صاحب او حاجي صاحب ته دا چلونه کې راشه تا ته د علم فضیلت ویم. وی قرآن کې تاسو به تذکره اورېدلي چې کله سپی یو پلید زناور دی او دی لوښې جوټه کې نو دغه لوښې به یا 3 ځله وینځي روایاتو کې راځي یا به 15 ځله وینځي یا به 7 ځله وینځي چې سپی یو لوښې جوټه کې. دا خبره یاد ساتئ. لیکن هغه سپی قرآن کې الله تذکره کوي چې هغه له تا تعلیم ورکه معلم دی وګرځو او په هغه باندې ته ښکار کې نو د سپي جوټه خو پلیته ده ناروا ده لیکن سپي له دې تعلیم ورکو علم ورته حاصل شو د دغه علم په وجه باندې د تازي سپي جوټه ستا دپاره پاکه ده وخوړی شي. سبحان الله ووایې ټول. دا ولې دا د علم په وجه باندې. سپي یو پلید شی دی خو لیکن علم دی ورته وښوده چې ښکار به څنګه کې نو قرآن کې الله تذکره کړې ده چې د دغه سپي جوټه ستا دپاره بیا پاکه ده. جوټه ولې پاکه شوه؟ د پلید شی د علم په وجه باندې. یا قرآن کې الله سوره نمل به تاسو حافظانو ته پته سوره نمل شته پې صاحب که نه څه شو سوره نمل شته سوره نمل شته نمل عربی کې میږي ته وایي. اوس الله د میږي والا صورت ولې دغه کړی دی د دې خبره هم کوم. میږي یو وړوکی غوندې شی دی لیکن کله چې د سلیمان علیه السلام هغه لښکر را روانو میږي ټولو میږو ته امر وکړو دننه چې د سلیمان علیه السلام لښکر را روان دی تاسو به ټول چکني کې او پته به م نه میږي هغه نورو ته دا آواز وکړو
نو دا خبره سلیمان علیه السلام واورېده. هغه ورته وی دا څه وی؟ هغه ورته او کنه سلیمان علیه او کنه وی تا به دا میده کړي تا ته به پته نه وي دا د بېخبرۍ خبره کوم ورنه ته خو یو پیغمبر د پیغمبر چارته ضرر نه رسي خو لیکن په بېخبرۍ کې ما میږي ته دا علم دی چې پیغمبر چاته ضرر نه رسي لیکن په بېخبرۍ کې به ټول مړه شي دا خبره کومه. وی الله ته دا علم دومره خوښ شو چې په قرآن کې د میږي په نوم باندې صورت ذکر که سوره نمل الله قرآن کې راوست. قیامت د سبا پورې به د میږي نوم په قرآن کې راځي. د څه د وجې نه؟ دا د علم د وجې نه. په علم کې طاقت دی، په علم کې قوت دی، په علم کې رڼا ده، په علم کې زور دی، په علم کې لذت دی، په علم کې سکون دی، په علم کې راحت دی، په علم کې تقویت دی. علم په قبر کې رڼا ده. علم تا سره قبر ته دننه کیږي. علم ستا دپاره د شفاعت ټیکټ دی. علم ستا د بچي دپاره د شفاعت ټیکټ دی. په علم کې ډېر فواید پراته دي خو ته نه پوهېږي. مانه د علم او د مال تذکره چې وکړي مال داسې شی دی چې دا په خرج کولو سره ختمیږي. علم داسې شی دی چې په خرج کولو سره زیاتیږي. د ما محترم بل مال تا نه دنیا کې پاتې کیږي، علم تا سره قبر ته دننه کیږي. یو خبره مال به ته څوکیداري کې او د علم به ستا څوکیداري کوي. مال تیاره ده، په تیاره کې به پروت دی، په غفلت کې به د خدای نه پروت دی. علم رڼا ده، د خدای معرفت تا ته کوي. علم معرفت ته وي. علم کې دومره برکات دي. وی عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ خوب ولیده چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک باندې باران کیږي او اخپو ته څاڅکي رارسي نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ السلام په خپو کې پروت دی او هغه څاڅکي په هغه باندې راځي. عمر وایي زه ته لږ لږ یم نو ما ته واړه واړه دارې راځي د هغه باران نه. و چې سار راپاڅېدم نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ته مې وویل د الله رسوله خوب مې لیدلی دی او داسې خوب مې لیدلی دی. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ورته وفرمایل حق او سچ خوب دی. دا باران چې کوم کېده ما باندې نبوت والا علم راځي او هر چې په ابوبکر باندې څاڅکي ورتله نو ابوبکر صدیق ما ته خپل ځان وقف کړی دی او ما سره نزدېکت کړی دی نو زما سره به د علم باران په ابوبکر صدیق هم کېږي. د ما محترم ټول سبحان الله. او چې تا له لږې لږې دارې راځي نو ستا ما نه لږ نزدېکت کم دی. یو خبره کوم د طالب به د استاد سره نزدېکت ډېر زیاتې ګورې. ته به وایې چې په دا دنیا کې زما دپاره لوی او عظیم ترین انسان زما استاد دی چې ما ته ټکې خولی دی. د استاد سره به ربط ساتي ورنه که ستا د استاد سره ربط نو ته به د دنیا علامه لیکن شهرت به دې ني خلک به دې نه پیژني او نه به ستا نه دین خورېږي. دا خبره یاد ساته چې څومره د خدمت وکړه. مغفور الله بابا جي رحمت الله علیه تذکره کې کومه اوسم د حقانی یو عالم دی او بهترین عالم دی. داسې عالم دی چې هر کال د هغه نه 1800 علما فارغېږي. ټول سبحان الله وایي پیزار د استاد نیولیو هغه به پیزار د استاد نیولیو سینې پورې به او روان به نو نورو طالبانو به ورته وایي یاره دا ریاکار دی مغفور الله ریاکار دی د استاد پیزار سینې پورې نیولیو لګې لکه بعضې خلک چې وایي یاره دا استاد سره دا خلک په خیرونه ولې کوي د دې څه فایده ده. زه وایم قسم دی په لاس میلاولو کې او په خیر کې خو ډېره پیده ده. دا لاس ملاول د استاد سره او لاس ملاول د عالم سره دا گویا په جنت کې به داسې لاس ملاویږي. الله دې موږ ته نصیب کړي. بعضې خلک الله د دې نه محرومه کړي دي بس خپله تقوا پې غالب ده. وایي مغفور الله په باره کې خلک وایي مغفور الله ریاکار دی. وایي یو پیره باران شوي و خټې وي د استاد پیزار خټو کې لوند وي طالبانو ورته وایي مغفور الله ته تماشه کوي چې نن څه کوي. وایي مغفور الله چې وی کتل مغفور الله د خټو پیزار نیولی دي سینې پورې نیولی دي او را روان دی. چا ورته وایي مغفور الله خټې دي هغه ورته وایي د خدای په ذات مې د قسمې کې خټې دي دا علم د سینې پورې نیولی او روانو. وایي کله چې خلکو خفه شي چې استاد جي ما ته دا طالبان ریاکار وایي چې ته طالب د استاد دپاره دا کار کې وایي ما ته استاد وفرمایل مغفور الله کم چې تا پسې خبرې کوي د هغې به نام و نشان ني او تا به الله لکه د ستوري وځلی. نن په دارالعلوم حقانیه دارالعلوم دیوبند ثاني کې مغفور الله بابا جي د حدیث و محدث یادېږي. د ما محترم دا د استاد د پیزار د سینې پورې نیولو. وایي حکیم اختر صاحب
به استاد ډېر زیات بې عزته کو. زه اکثر طالبانو ته غوسه کېږم ډېره، نو دوی په اکثر دغه م شي. زه ورته بیا یو واقعه کومه. حکیم اختر صاحب شیخ العرب والعجم یو عالم د کراچۍ دغه کې دفن دی اوس. وی هغه خپل استاد سره به و عبدالغني پورپوري رحمت الله علیه سره، نو هغه به ډېر زیات بې عزته کو. خنزیره ناوخته دی که وی یو پیره اوبه نه وې، نو زه ډېر لرې د اوبو دپاره لاړم. هلته د هندوانو مخکې دا پاکستان پاک و هندو، پاکستان او انډیا پاک او هند یو ځای وي. ډېر لرې نه مې اوبه راوړې. موږ سره خوا کې د هندوانو کوی یم، خو زما استاد محترم به د هغې نه اوبه اودس نه کوو. وی ډېر لرې یو لښتې و، د هغې نه مې لوټه را په مخه کړې ده او رامنډې وامه. وی چې راورسېدم لږ ناوخته شوي دا تڼۍ مې م کوله شوي وه. نو استاد ډېر بې عزته کړم. خنزیره تا اوسه پورې څه کوله؟ ظالمه زما ټایم دې خراب کړو. ډېر زیاتې بې عزته کړم او دا تڼۍ دې م کوله کړې ده ظالمه. استاد چې ډېر بې عزته کړم ویړه کې لږ خفه شوم. وی زمونږ د استاد دا دغه و چې میلمه به راغی نو چرګان او میان به او ګډان به ونه راغوښته او طالبان به بې عزته کول. یو پیره د استاد سور کې راغلی و، ما ورته حضرت مونږ تا سره زمانه وکړه ستا د خدمتونو دپاره م ځان مړ کړه، او چې کله میلمانه راشي نو چرګان ونه پخې. نو نورو طالبانو ته وی زما استاد وی هلکه د حکیم اختر له یو چرګ پوخ کې او دې رخصت کې. ما ورته نه حضرت رخصتېږم چېرته، ما چېرته رخصتې؟ وی ښه چې رخصتېږي نه نو کښېنه. وی ما ته حضرت یو جمله وفرمایله، ما ته وی حکیم اختره دا کوم چې چرګان خوري د دې به نام و نشان ني، لیکن ستا نوم به په دنیا باندې یادېږي. وی قسم دی الحمدلله په عربو کې چې علما په مسله کې انخلي، حکیم اختر سعودي ته راغواړي عربو ته. وی الله ماله دا لقب راکړه چې بیا زه په پاکستان او په ټوله دنیا کې په شیخ العرب والعجم حکیم اختر دامت برکاتهم العالیه باندې یادېدم. زما محترم دا د ما د استاد د ویناو دا کنزل و برکت و. هغه ما ته ووایي چې ستا نوم به رڼایي. نن د حکیم اختر صاحب رسالې بلاسې لیکلي دي، بلا رسالې حکیم اختر صاحب لیکلي. زم علم کې ډېر زیات زور دی او هر مسلمان باندې دومره علم فرض دی چې دی په 24 غنټې زمانه تیرولی شي. زما محترمو ورنه قسم دی ډېرو خلکو ته دا پتم نشته چې جنابت والا غسل به څنګه وځي. ډېرو خلکو ته د جنازې م پته نشته چې په جنازه کې څومره فرایض دي. ډېرو خلکو ته عمرې بیت الله ته لړ شي ورته دا م پته نشته چې صفا مروه کوم ځای ده او هلکه طواف به د کوم ځای نه شروع کومه. هېڅ پته نه لګي. بس زمانه په لاعلمۍ کې په جهالت کې او په تیارو کې تیره شوه. دا تیاره به زما قبر کې تیاري او که ځان له دې رڼا وکته علم دې پیدا که سینه دې د علم نه ډکه کړه. قسم دې دا علم به ستا د سینې نه د راټ په شکل کې روزي او هغه به ستا په قبر کې څه کې د یو عالم په قبر باندې به وایي 40 قبرونو ته رڼا کېږي. زما محترم هغه یو سړی یو بزرګ خوب کې ولیده جي چې د جهنم عذاب قبر پې چالو. وی بزرګ ډېر خفه شو چې دې سړي باندې عذاب قبر دی. وی ډېره زمانه پسې بیا خوب کې ولیده چې وی کتل هغه په جنتونو په نعمتونو کې الله ورته د قبر نه د جنت کړکۍ کوله کړې ده. حضرت ته تپوس کو وایا دا څنګه چلو شو؟ وی حضرت قسم دې ما په شان ډېر کسان په قبرونو کې چې عذاب میلاوېده. یو پیره یو عالم په دا قبر باندې تېرېده په دې مقبره، نو یو پیرې سورې اخلاص ووی او هغه عالم دا سورې اخلاص مونږ ته وبخه. نو چې په دا مقبره کې څومره قبرونو والا پراتو عذاب قبر پې د قیامت د سبا پورې ورته الله د عالم په سورې اخلاص باندې جنت واجب کړه. زما محترم مانه د عالم په مقبره باندې تلو باندې علماء کرام فرمایي 40 ورځې مسلسل عذاب الله بند کړي چې زما علم والا بنده په دا باندې تیر شوی. نو خوښه یې نه ده چې بچی علم ته وقف کړو. خوښ هم نه ده داسې، خوښ هم نه ده. اواز نه راځي جینو په کالجونو یونیورسټۍ کې خو په لکونه ولګول. راشه قرآن ته کښېنه و قسم دی و زه یو خبره کوم مړه یو خبره کوم. زما اوس هم خوله پخه ده. د هغې وجه دا ده چې دا 4-5 ورځې مسلسل ما دعوتونو کې میان وخوړه. د هغې د لاسه مې خوله پخه ده او قسم دی د نعمت خبره کومه چې علما له عالمي الله دومره بې درېغه ورکوي که نه. د خدای په ذات مې د قسم وي که په دنیا کې د علماو نه زیات خوراک والا خلک تاسو پیدا کړي. او د کپړو خو نه وایم مړه، زه د کپړو نه خبرېږم قسم دی. زه خپلو کپړو نه خبرېږم، د پټکي نه خبرېږم. زما دا پټکۍ چې تاسو وینئ، زما دا کپړې تاسو وینئ، دې باندې ما یو اتانیس دا کتاب ته ناست یم، 1 روپۍ مې پې نه ده خرچ کړی.
هلکه که کپړې راله سوکوالي دلته امتیاز دی په اډه کې بلا ټیلران دي اوګنډي راله پټکې راله سوکوالي ټوپۍ نه خبرېږم د پیزار نه خبرېږم قسم دی د خدای په ذات مې د قسم او د نعمت او د رزق دومره باران دی په ایمان بعضې ټایم کې معده خرابه شي دغه د وجې نه او دا ټول علما داسې دي ګورئ که ته د رزق خبره کې الله به در باندې د رزق باران وکړي لیکن علم سره وابسته څه حدیث ته وکړي طلب العلم طلب کول د علم فریضة فرض دی علی کل مسلم په هر مسلمان باندې طلب العلم طلب کول د علم فریضة فرض دی علی کل مسلم په هر مسلمان باندې صدق الله العظیم پاڼه راکړي دعوانا الحمد لله رب العالمین الله مونږ چې کوم درس ولسته خدای خپل دربار الهي کې قبول او منظور کې د دې درس په برکت باندې حاضر مجمع ته خدای ماشومان ناستي نوجوانان دي سپینګیري دي عالمان دي طالبان دي خدای په نظر د رحمت او شفقت باندې خدای وګوره سپینګیري پکې ناستي خدایا عمر کې برکت واچوه الله ماشومان پکې ناستي خدایا دیندار او باعمل عالمان او حافظان کا نوجوانان پکې ناستي خدای د خپل دین او د خپل قرآن او د حدیثو سره خدای وابسته کا الله په دې کې کاروباریان ناستي خدای کاروبار کې برکت واچي د چا خپل کاروبارونه نه خدای خپل کاروبارونه ورته ورکې په چا باندې قرضونه دي خدای د قرض د عذاب نه خدای وساتي الله قرضونه په خپل دست قدرت باندې ختم کې الله د چا رزق کمزور دی خدای د رزق باران په وکې په دا مجمع کې د چا زړه کې څه قسم شری مقاصد دي الله د خپل در نه پوره کې په چا باندې څه قسم مشکلات مصیبتونه دردونه خدای په خپل دست قدرت خدای ختم کې بیماران دي خدای کورونو کې بیماران دي اسپیټالونو کې بیماران دي خدای شفای کامله عاجله مستمره او تنصیب کې نیاز جسے بیمار دي دعا وتو کې نیاز جسے بیمار دي پوجي بیمار دي د سترګو اپریشن دوانو کړی دي دعا ورته ورکې چې الله وت شفای کامله عاجله مستمره نصیب کې خدای بیماری په صحت باندې خدای بدل کې ماشوم چې اکسیډنټ کړو بیمار د اسپیټال کې پروت دی خدای شفای کامله عاجله مستمره نصیب کې الله دا کله د هر قسم آفات او بلیات او اتفاقی حوادثونو خدای اوساته دا درس زمارونه خويندې زما خويندې میندې خدای لوریان اوري پکورونو کې الله ته د لوپټو د عزتونو خدای محافظ شي زما د خويندو میندو پزړه کې څه قسم شری مقاصد دي حاجتونه دي خدای د خپل درنه پوره کې الله دا کتاب د دا کلی د پاره د جنت ته دننه کېدو ټیکټ او شفاعت خدای وګرځوا الله دا کلی د هر قسم آفات او بلیات او اتفاقی حوادثو خصوصا د تانو کچرو هسپتالونو نه خدای اوساته و په وخت ځن کدنم دا کني په جبر اولي چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله